نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم. دا د سوره قلم دویمه رکوع ده، داغي ترجمه او تفسیر زه د الله په توفیق سره پیش کوم. الله سبحانه وتعالی دې ماته او تاسو ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی فرمای ان للمتقین بشکا پرهیزګارانو د پاره عند ربهم د دوی د رب سره جنات النعیم باغونه د نعمت دي. افنجعل المسلمین کالمجرمین نو آیا مونږ بکړو مسلمانان په شان د مجرمانو؟ یعنی الله سبحانه وتعالی خو د نیکانو متقیانو خلقو د پاره جنتونه جوړ کړی دي او په هغه کې ډېر زیات نعمتونه دي چې هغه نه سترګو لیدلي دي او نه غوږونه اورېدلي دي او نه چا څکلي دي. یعنی هغې ته هغه د چا په وهم او په ګمان کې هم نشي راتلی. صرف د تشبیحاتو دپاره الله سبحانه وتعالی د دې ځای میوو او نهرونو سره باغونو سره بنګلو سره د هغې تشبیه ورکړي چې موږ خو بیا پیژنو نه چې یعنې دا به څه څیزونه وي. لہذا الله سبحانه وتعالی د دې ځای باغونه موږ ته ذکر وفرمایل ځکه چې په دنیا کې هم د سړي غټ غټ ښکلي ښکلي باغونه د خلکو خوښي، لوی لوی بنګلې یې خوښې وي او ډېر جایدادونه یې خوښي او ډېر ښکلي ښکلي ځایونه یې خوښي او په هغې کې چې اوبه بهیږي او یو خوا بل خوا ته ونې وي، په هغې کې میوې وي هر قسم او په هغې کې هر نعمت وي د الله سبحانه وتعالی. نو داسې څیزونه په دنیا کې هم د انسان خوښي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د نیکانو متقیانو خلکو دپاره الله سبحانه وتعالی داسې جنتونه او باغونه جوړ کړي دي چې په هغې کې به هر قسم نعمتونه وي. نو الله پاک بیا فرمایي افنجعل المسلمین کالمجرمین نو آیا مونږ بکړو مسلمانان په شان د مجرمانو؟ مجرمان چاته وي؟ کافرانو ته وي، منافقانو ته وي. بیا الله پاک فرمایي ما لکم کیف تحکمون په تاسو څه وشول، تاسو څنګه فیصله کوئ؟ یعنی دا لا څنګه فیصله را چې یو سړی به دلته کې څومره پرهیزګارۍ سره وخت تیر کړي او په خپل نفس باندې به قابو ساتي، د حرام حلال تمیز به کوي، په وخت وخت به منځونه او دسونه او د الله حکمونه برابروي او په هغې باندې به یعنې د پوره کولو کوشش کوي او په ځان به لوږې تندې تیروي خو حرام به نه خوري. نو دومره تکلیفونه چې هغه په ځان باندې تیر کړي او د دروغو قسمونه به نه خوري، چاله به دوکه نه ورکوي او ظلم به په چا باندې نه کوي، د چا ناحق جایدادونه او د چا ناحق څیزونه به نه قبضه کوي. نو دومره هغه په خپل نفس باندې به جبر وکړي او دا زندگی به ډېر په خپل د حساب سره یو قسم په قید کې تېره کړي. نو د خواهشاتو به بالکل خیال نه ساتي، نو د نفس او د شیطان نه به ځان اجتناب کې ساتي. نو بیا به دا او هغه مجرمان چې په خپل نفس او د خواهشاتو مطابق خپل ژوند تیر کړي وي، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه مات کړي وي او د الله د حکمونو هیڅ قسم لحاظ نه ساتلی او په خپله مرضۍ باندې ژوند تیر کړي، نو دا به څنګه برابري؟ نو کفار هم په خپله مرضۍ ژوند تیروي، د الله او په رسول باندې او په آخرت باندې ایمان نه راوړي. لہذا دی خو په خپل طبیعت باندې دلته خپل ژوند تیر کو، خو هلته به بیا چې کوم دی نو مجرمان او کافران جدا وي او متقیان به جدا وي. بیا الله پاک فرمایي ام لکم کتاب فیه تدرسون آیا تاسو سره څه کتاب دی چې په هغې کې تاسو تلاوت کوئ؟ یعنې داسې څه خبر تاسو سره شته چېرته یو پیغمبر یا یو کتاب کې دا خبره آسماني کتاب کې شته چې یعنی مطلب خدای پاک به دا ټول په یو ځای یو شانتې به دی له جنتونه ورکړي او یو شانتې به باغونه او نعمتونه ورکړي؟ نو الله پاک ځکه سوالیه فکره استعمال کړي. نو بیا الله پاک فرمایي ان
لکم فیه لما تخیرون بشک تاسو د پاره پدې کې دی هغه څه چې تاسو یې خوښوئ. یعنی په جنتونو کې خو هغه څیزونه دي چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي د متقیانو خلکو د پاره او د کفارو د پاره عذابونه تیار کړي دي. خو تاسو سره صداسي کتاب یا صداسي خبر شته چې د هغې په ذریعه سره تاسو ته معلوم شي چې دا مجرمان او متقیان او دا ټول په یو ځای وي هلته کې. ام لکم ایمان علینا بالغة آیا تاسو د پاره څه پخه وعده ده زمونږ په ذمه چې رسیدونکې ده الی یوم القیامت تر ورځې د قیامته. ان لکم بېشکه تاسو د پاره به وي لما تحکمون هغه څه چې تاسو یې کوئ. تاسو چې په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی نو داسې به په آخرت کې د هغې بدله میلاویږي. سلهم ایهم تپوس وکړه له دوی نه چې څوک له دوی نه بذلک زعیم د دې خبرې دعویدار دی. ام لهم شرکا آیا دوی دپاره شریکان دي؟ فلیأتوا بشرکائهم پس را دي ولي شریکان خپل ان کانوا صادقین کچرې دوی رښتیا ویونکي. الله سبحانه وتعالی په ورځ د قیامت به دوی ته ووایي چې تاسو هغه خپل شریکان راولئ چې تاسو چې کوم دی نو اوس جنتونو او باغونو ته او تاسو له یعنې هغې ته مبوځي او د دې عذابونو نه مخلص کي. نو لهذا دی خو به بلکل یعنې هغه ورځ باندې به څوک خبرې نشي کولی او بوتان او د څه څیزونو چې دی عبادت کړي وي هغه به الله سبحانه وتعالی دی سره په جهنم کې ور واچوي. نو الله پاک فرمایي یوم یکشف عن ساق په هغه ورځ چې ښکاره کړی شي پنډلی ویدعون الی السجود او دوی به راوبللی شي سجدو دپاره. دا د الله سبحانه وتعالی د شان موافق دا دلته خبره شوې ده چې الله سبحانه وتعالی یعنی ښه پوهېږي په دې باندې. خو څنګه چې الله سبحانه وتعالی په کلام پاک کې خپل ید یعنی لاس فرمایلی دی نو دغه شانتي مطلب دی چې الله پاک دلته د پنډلی ذکر کړی دی که نه چې دا به الله پاک ښکاره کي. نور د دې صحیح حقیقت مونږ ته دلته په دنیا کې پته نه لګي خو لیکن د الله یو تجلی به وشي او د هغې به دومره روښانتیا وي او دومره پړک به وي چې ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره دي نو دوی به په سجدو کې پریوځي. په حدیث مبارک کې راغلی دي چې صرف هغه خلکو ته به د سجدې توفیق نه میلاویږي چې چا د ریاکارۍ دپاره یعنی دلته یعنی منافق وي او دلته سجدې لګولې وي او کم چې کافران وي چې دلته کې رسول الله خدای او یا مؤمنانو پس د رسول الله خدای نه ورته تبلیغ کړی وي او هغوی نه وي منلي او هغوی چې کوم دی نو مسلمانان شوي نه وي نو او یعنی د کفر په حالت کې دی د دې دنیا نه تللی وي نو د دوی ملاګانې به تخته شي او دوی به په سجده باندې قادر نشي او دا به داسې یو تجلی وي چې دې ته به هر سړی دا کوشش کوي چې زه دې ته الله ته سجده وکړم خو لیکن په سجده باندې به قادر صرف هغه خلک شي چې چا په دنیا کې د اخلاص یعنی سجده کړې وي. نو الله پاک فرمایي چې کله دغه تجلی الله پاک وفرمایي نو صرف یعنی متقیان مؤمنان خلک چې کوم دی دوی په سجده باندې قادر شي او چې کوم کفار او منافقان دي نو هغوی به بلکل د هغوی ملاګانې به تخته شي. خاشعة ابصارهم ټیټې به وي سترګې د دوی د شرم د وجې نه چې یعنی مطلب دا دی سجده کوله ونه کړي شي نو خلکو ته به ظاهر شي چې دا خو کافران او منافقان دي. ترحقهم ذله خور به وي په دوی باندې ذلت څنګه چې په یو غټ محفل کې یو سړی په څه خبره باندې ملامته شي او هغه چې کوم دی نو بیا سترګې ټیټې کړي وي او سر یې ښکته کړي وي او د ملامتیا نه څه غږ نشي کولی. وقد كانوا يدعون او دوی به راوبللی شي او دوی به رابللی شول په دنیا کې الی السجود د سجدو طرف ته وهم سالمون او دوی ښه روغ مټ یعنی داسې نه چې یاره دوی څه بیمارانو یا څه تکلیف ورته یا څه بل څه مسله ورته لیکن دوی
یعنی ایمان نه وروړو او دوی وی چې دا څه خبره نه بس داسې خپل ژوند تېروه دا دنیا خو چې کوم دی نو دا بس یو حادث دی او دا به تیریږي او دا بس دی کې دا موسمونه هم په خپله ځي راځي او دا ورځې شپې هم په خپله ځي راځي او دا انور سپومې هم په خپله خیږي راکوزیږي او دا ورځ او شپه چې راځي موسمونه بدلیږي دا ټول په خپله کېږي او دا انسان هم بس هسې یو پیدا کېږي او بیا مړه کېږي د دوی بیا پاسېدل نشته نو دی ښه روغ مټو خو چې اذان به وشو نو دی به مانځله نه تله که هغه کافران دي او که منافقان دي نو الله پاک فرمایي فذرني ومن یکذب بهذا الحدیث پس پرېږدئ ما او څوک چې دروغ ګڼي دا خبره سنستدرجهم مونږ به رو رو راکاږو دوی من حیث لا یعلمون داسې چې دوی پرې نه پوهیږي الله پاک دا ولې وفرمایل دې ځکه وفرمایل چې هر پیغمبر ته به خپل امت وي چې راوله ته په مونږ باندې عذاب کنه که ته چېرې په صحیح معنو کې پیغمبر او دا خبره رسول پاک صلی الله علیه و وسلم ته کوله چې ته که په صحیح باندې پیغمبر نو په مونږ باندې عذاب راوله کنه ګوره زمونږ خو ستانه ښه ډېر بچیم دي او ښه ډېر زیات مال او دولت به هم دی نو که چېرې مونږ د الله خوښ نه وو نو مونږ خو بیا اوس ټول هلاک کړي وو که نه نو که چېرې ستا دا خبره رښتونې نو په مونږ باندې راوله نو الله پاک فرمایي چې ته په دې خبره باندې غمجن کېږه ما ځکه چې دا یو تھریټ غونتی یو الټیمیټم غونتی پیغمبر د خدای ته نو مفسرین و حضرات لیکلي دي چې شاید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا خبره تېره شوې وي چې یعنی کاش چې اوس دې وخت کې په دوی باندې دا عذاب نازل شوی وي چې دوی د الله دا عذاب او د هغې څپېړه لږه څکلې وي نو دوی ته پته لګېدلې وي خو په هر کار کې خو د الله یو خپل حکمت وي چې هغه چې کوم دی نو دا ټول کائنات پیدا کړی دی او دا چلی او دا بیا تر خپل وخته پورې دا یو څیز خپله یو نیټه مقرر ده هغې پورې به دا رسي نو الله پاک ځکه فرمایل رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې فذرني پس پرېږده ومن یکذب بهذا الحدیث او هغه څوک چې دروغ ګڼي دا خبره سنستدرجهم مونږ به رو رو راکاږو دوی لره من حیث لا یعلمون داسې چې دوی پرې نه پوهیږي د داسې طرف نه چې دوی به پوهم نشي او الله سبحانه وتعالی به چې کوم دی نو دوی رونیسي و املی لهم او زه مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی متین بېشکه زما تدبیر ډېر زبردست دی الله پاک د عذاب نه څوک نشي بچ کېدی یعنی هغه که رستو به راځي هغه د الله د حکمت خبرې دي چې یعنې مطلب یې څومره یې رستو کوي او په یو سړي له څومره مهلت ورکوي او ډېر خلک چې کوم دی نو بس مخکې سره رونیسي نو بیا الله پاک فرمایي ام تسألهم اجرا آیا ته غواړې له دوی نه څه اجر فهم من مغرم مثقلون پس دوی له تاوان نه درانه دي الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې آیا ته د دوی نه څه اجر غواړې په دې خبره باندې چې ته کوم دوی ته دعوت ورکې تبلیغ ورته کې یا د مسلمانۍ دوی ته دعوت ورکې چې تاسو مسلمانان شئ نو تاسو به کامیاب شئ نو ته خو د دوی نه په دې باندې څه پیسې دنیاوي نه غواړې که نه نو لہذا دوی په څه خبره باندې بیا ستانه تښتي او دا دونه درونوالی محسوسوي چې ستا دا خبره په ډېره درنه تېرېږي ام عندهم الغیب یا دوی سره د غیب خبر دی فهم یکتبون چې دوی دا لیکي یا لیکلی دی د مخکې نه چې یعنې دی له لیکلی میلاو شوی دی ځکه چې مخکې به الله پاک لیکلي ذکر وفرمایلو چې یا پیغمبر ورته ویلي یا دی له یو کتاب راغلی دی دلته کې الله پاک بیا وفرمایل چې دی دا خبره چېرته لیکلې دی ته میلاو شوې ده یا لیکي دا خبره چې یعنې مطلب دی دی ته د غیبو نه دا پته لګېدلې ده چې دا خبره ټیک نه ده د رسول د خدای فاصبر لحکم ربک پس صبر کوه د پاره د حکم د رب خپل ولا تکن کصاحب الحوت او مه کېږه په شان د خاوند د مهي دلته الله سبحانه وتعالی یونس علیه السلام ته اشاره فرمایله یونس علیه السلام د الله ډېر ښکلی او لوی پیغمبر و دته کصحاب الحوت ولې وایي کصاحب الحوت دلته کې الله پاک ورته هغه مهي والا ویلي دي ځکه چې د مهي په ګېډه کې څو ورځې تېرې کړې وي
د الله په علم کې دي چې څو ورځې تېرې کړې وي. خو مفسرینو حضرات مختلف وختونه او مختلف ورځې ذکر فرمایلی دي. نو الله ته علم دي چې څونه وخت تېر کړی، خو د مئی ګېډې ته تللی او بیا صحیح سلامت الله پاک راویستی و د هغه ځای نه. او د هغې وجه دا وه چې الله پاک دې په دې امتحان کې واچولو چې د دغه شانتې خپل امت ته دعوت ورکو، هغوی ونه منلو او هغوی هم دغه شانتې ترخی خبرې ورسره وکړي چې ته راوله په موږ باندې عذاب. د الله پاک نه سوال وکړو چې الله دوی خو زما خبره نه مني او بس ته دوی سره خپل اوس معامله وکړي. نو د الله عذاب راغلی عذاب و، خو لیکن هغوی خو دا ویلي وو که نه، یعنې پیغمبر خو هر چاته وایي که اوس هم تاسو توبه وویسته نو الله سبحانه وتعالی مو معاف کړي. نو چې کله هغه د دوی نه ناامیده شو نو دی د دوی نه راووتو او بس الله پاک عذاب چې دوی ولیدو چې را روان دی نو بس دی داسې راووتو. خو لیکن د الله اجازت لا دته نو شوې د دغه ځای نه راتلو، حکم ورته لا نو شوې او دی داسې راووتو. بس په دې کې د عذاب را روانو الله پاک بل ځای کې فرمایلي دي چې راغلی عذاب الله پاک واپس کو. نو هغې وجه دا وه چې دې دغه کې بس एकदम اعلانات وشوه او د دې چې څومره مشران وو هغوی راووتو او ټولو ځایونو کې اعلانونه وکړو او ویې چې تاسو ټول یو میدان ته، هغوی په کلي کې یو ډېر لوی میدان و ډاګ و، هغې ته وایي روځئ او د یونس علیه السلام پسې اول دونه ووال خو هغه یې ونه مونتو. نو بیا وی چې بس دا یونس علیه السلام رب ته سوال وکړي چې دا عذاب زمونږ نه لاړ شي. لہذا هغوی ډېر زیات ټول راجو شو او تر دې پورې چې هغوی هغه خپل بچي د میاندو نه جدا کړ، تر دې پورې چې د حیواناتو نه خپل بچي جدا کړ او هغوی هم با شروع کړ، خپل نارې شروع کړي د لوږې او تندې د وجې نه ټوله ورځ د الله ته زاري او منت کول او هغوی هم دغه شانتې ماشومانو ژړل او چغې والې او لوی هم ژړل، الله سبحانه وتعالی ته توبه او استغفار یې ورته ویسته. لہذا الله سبحانه وتعالی د دوی هغه توبه قبوله کړه او هغه راغلی عذاب الله پاک د دوی نه واپس کو. کله چې یونس علیه السلام ته پته ولګېده چې یاره دوی نه خو دا عذاب واپس شو، اوس د څه د وجې نه ترې واپس شو دته دا پته نشته علم، خو لیکن دې خپل ځان یې ملامته ګڼلو چې یاره که زه اوس دغه کلي ته لاړم دوی خو ما ته وایي چې ته دروغجن یې، تا خو مونږ ته وایي چې عذاب راځي به په تاسو باندې او تاسو باندې په مونږ باندې عذاب رانغو، نو لہذا دا دروغجن دی. نو وایي د ځان ډېر زیات ملامته ګڼلو او بل ځای کې لیکلي دي چې یاره وایي هلته کې د دروغجن سړي چې کوم دی نو قتل یعنی دغه هغه باچا یا د هغې هغه مشر چې کوم نو هغه به دا اعلان وکړو چې به د ده نه سټ ووایي د دروغ ولې ویلي دي، د دروغ خبره کړې ده. نو مختلف قسم خبرې په مختلف روایتو کې راغلي دي، خو اصل خبره دا ده چې د خپل ځان یو ملامته غوندې ګڼلو او دې د وجې نه دی دغه کلي ته لا نه وړو او ده بل کلي ته د تلو کوشش کولو. په لار کې یو سمندر و او په هغې باندې کښتۍ وه دی چې هغې ته وختو نو بس هغه په ډوبېدو شوه. هغوی وی چې هلکه تاسو کې څوک داسې دی، د هغې په هغه زمانه کې دا یو دغه و چې یعنې څوک د آقا نه به یو غلام تښتېدلی نو هغه به چې کوم دی نو هغوی به وایي چې یاره دا دې د وجې نه زمونږ کښتۍ ډوبېږي. نو دوه درې پېرې اعلان وکړو او دی خو پوه شو، نو ده وایي چې زما خو آقا رب دی الله سبحانه وتعالی دی او د هغه د اذن نه بغیر زه راغلی یم، بس دا زما د وجې نه کېږي. نو ده ورته وایي چې جي بس دا ځې یم. هغوی چې ده ته داسې وکتو نو دومره نوراني چهره او دومره ښکلی انسان ورته یې نه ته نشي کېدی. بیا دوباره اسکو ویستو نو بیا د نوم راووتو، بیا چې درېمه پیرې اسکو ویستو نو بیا د نوم راووتو. کني هغوی درې پیرې دغه دوه پیرې د هغه واپس کو، په درېمه پیرې یاره بس دا مونږ ته اوس پته نشته چې د دې څه وجه ده، خو بس ده بس ده ته یې وي چې بس ده ټوپ که. نو بس چې ده څنګه ټوپ کو الله پاک یو مئی ته حکم کړی او هغه راغی او خوله یې واده کړې وه، خو چې څنګه یې خوله واده کړې وه دی پکې ورغو او دی د هغه مئی په ګېډه کې ګرځېدو او په دې سمندر په تیارو کې او د مئی د ګېډو په تیارو کې او په څو تیارو کې دی دننه لګیا او ده به دا کلمه وي د ته الله سبحانه وتعالی په زړه کې دا کلمه واچوله لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا کلمه به وي او بس هغه مې ګرځېدو الله سبحانه وتعالی مې ته حکم وکړو چې ته چې کوم دی نو په پلانکي میدان کې د وغورځو دا ستا خوراک نه دی به خورې نه او بس دی هغه ته کې الټی کړو چې دی الټی کړو بس
مې دې چې داسې په کناره باندې وغورځولو نو دی پرېوتو په هغه ځای باندې. هغلته الله سبحانه وتعالی یو زیلدار بوټی راوخېجولو لکه د کدو غوندې یا ټینډو د دې غوندې داسې یو زیلدار بوټی چې د هغې د وجې هغه لوی لوی پاڼې او هغه دغه په ده باندې مچ مچ نه کېناستو. د بدن ډېر زیات نرم شوی او ډېر دغه شوی ځکه چې د مئی ګېډه څومره تپش لري او بیا هغه څومره ګرمایش په هغې کې وي او بیا د هغه لعاب کې د ده سرمن ور څه بلکل ډېر نرم شوي هغه دغه پې د الله په قدرت روختو او وایي ځنګلي یو چیلی به راتله او هغه به چې کوم دی نو دې له د سره به ودرېده او د الله حکم بس ګوره الله پاک چې څه له په زړه کې اچوي هغه کېږي. دا به نه وایي چې یاره دا څنګه وشو او دغه څنګه وشو. دا د الله کارونه دي. الله چې څه کول غواړي که نه نو الله یې کوي. نو بیا څنګه چې د یو څو ورځو کې لږ سیټ شو او بس مطلب دی هغه پی مې بسکل او دغه نه بچو د نور د تاو نه او د دغه نه بچو به دی بیا یو څو ورځې پس بیا لږ سیټ شو او بیا په مزه مزه راپاڅېدو ورو ورو خپل لغه شو او بیا د الله له طرف نه ورته حکم راغو چې ته کوم دی نو اوس خپل کلي ته بیا لاړ شه او هغې ته چې کوم دی نو دعوت ورکوه او هغې ته د ښې خبرې کوه. هغه ټول مسلمانان شوي دي او د الله نه یېرېدلي دي. الله د هغې نه راغلی عذاب واپس کړی. نو دلته کې الله پاک وفرمایل چې ولا تکن کصاحب الحوت او مه کېږه په شان د خاوند د مهي چې څنګه د هغه سینه تنګه شوه او هغه د کلي نه دغه شان د بغیر اجازته لاړو د الله رب العزت نه. نو ته داسې مه کوه. بس صبر وکړه چې دا د الله به دې کې سراز وي او الله په خپلو کارونو خپل ښه پوهېږي. اذ نادا کله چې ده آواز وکړو وهو مغزوم او دی له غم نه ډک و. یعنی ده دا کلمه شروع کا یونس علیه السلام د موږ په ګېډه کې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو ده دا په غم کې وي او بس د دې ورد کولو لولا ان تدارکه کچری راټینګ کړی نه وی دی نعمت فضل من ربه د رب خپل لنبذ بالعراء نو غورځولی شوی به و په ډاګه میدان وهو مضموم او دی به بدحاله و. یعنی بیا په الله پاک نه دا زیلی بوټې راخېجولی او نه به چې کوم دی الله پاک به وله دا دغه مقرر کړی وه ځنګلي چیلی چې د هغې به دی له شوده او پی به ورکول. نو الله سبحانه وتعالی به بیا دی داسې پرېښی دی به د لوږو توندو نه او مارغانو کارغانو بیا مطلب دا دی چې لکه دغه ځنګل ځناور خو ډېر زیات دي که نه. نو الله سبحانه وتعالی دی د ده وجود هم خراب نه کو او دله باقاعده انتظام هم فرمایلو. نو دی به بیا که چېرې فرض که د الله سبحانه وتعالی په ګرفت کې نو بیا خو به داسې کار ورسره کړو. الله پاک د هر څه نه بچ کو. فاجتباه ربه پس دی غوره کړو رب د ده. یعنی الله پاک ګوره چې انسان دغه وباسي یو لغزش د پیغمبر نه وشي نو هغه بیا الله ته منت زاري وکړي او په دې خبره باندې پوهېږي چې زما نه د الله نه بغیر څوک زما یعنی بچ کولو والا دی صرف الله رب العزت دی. دغه شانتې چې آدم علیه السلام الله پاک ځمکې ته راولېږلو د اسمانونو نه نو هغه دا کلمه وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مفسرین حضرات مختلف یعنی وختونه نقل کړي دي چې څومره مودې پورې آدم علیه السلام په دې ځمکه ګرځېدو. چا 40 سال چا 40 ورځې چا 40 ډېر د دې نه هم زیات کلونه یاد کړي دي. الله ته علم دی چې څومره وخت تېر کړی دی. خو دا کلمه به وي او د شرم د وجې نه بیا اسمان طرف ته نه کته. الله سبحانه وتعالی هغه بیا په عرفات کې هوا بیبي او هغه یو ځای که او دی دغه لغزش یې هغې ته معاف کو. نو دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې فاجتباه ربه پس دی غوره کړو رب د ده فجعله من الصالحین پس دی یې کړو له نیکانو نه. چې کله م غواړئ که نه یا الله ما د صالحانو بندګانو نه کوي ځکه چې الله پاک دلته فرمایي چې فجعله من الصالحین الله پاک دې د صالحانو نه کو. یعنی خپل پیغمبر ته دا خطاب فرمایلی. نو تاسو د ځان دپاره ای مؤمنانو مسلمانانو دا سوال کوئ
چې اے الله ما د صالحانو بندګانو نه خپل وګرځي او یا الله زما ټول اولادم صالحان کی او ټول مؤمنان مسلمانان هم صالحان کړي. دا سوال کوي دا الله پاک نه ډیر زیات. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او بشک نږدې ده چې کافران لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اخویوي تا په تیزو سترګو خپلو لما سمعوا الذکر هر کله چې دوی اوري قرآن ويقولون انه لمجنون او دوی وایي بشک دی خو لیونی دی وما هو الا ذکر للعالمین او نه دی دا قرآن مگر نصیحت د ټولو جهانونو دپاره. په عربو کې د نظر دغه چې کوم دی دا ډېر زیاتو او دا اوس هم زمونږ په اعتقاد کې دا خبره ټیک ده چې یعنی مطلب دا نظر لګي او په عربو کې دا خبره په هغه وخت سره ډېره زیاته وه چې یعنی نظر به لګېدو او په دغه وخت مکه معظمه کې یو سړی و چې هغه به نظر یې ډېر زیات تیز و او چې څه ته به یې داسې وکته بس هغه به چې کوم دی نو یا به بیمار شو یا به رو به غورځېدو بس د ټکه به مړ شو. نو کافرانو خو ډېر سخت دشمنانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغوی خو هر قسم کوشش کولو چې یاره دی د مخې نه لرې کړو. نو وایي هغه سړي سره رابطه وکړه او هغه ته یې وایي چې راشه یار موږ به تاله دونه پیسې درکړو خو ته په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نظر ولګوه چې یاره بس دی خو مړ شي او موږ د دې دغه نه چې کوم دی نو بس خلاص شو. نو لحاظه هغه یې راوغوښتو هغه ډېر دته لاندې باندې وکتو ډېر په یعنی تریو نظر سره ورته وکتو او تریخ نظر سره ورته وکتو په کوږ نظر سره ورته وکتو په هر قسم لحاظ سره هغه خپل کوشش وکړو لیکن هغه ناکامیابه شو. لہذا الله سبحانه وتعالی دلته کې ذکر وفرمایي وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او نږدې ده چې کافران وښویوي تا بِأَبْصَارِهِم په تیزو سترګو خپلو لما سمعوا الذکر هر کله چې دوی اوري قرآن یعنی قرآن هغه یې اورېدی نه شو او دی د مخې نه لرې کولو د دې لپاره. نو الله سبحانه وتعالی فرمایل چې ویقولون انه لمجنون او په خپل نیس کې دا وایي چې دا خو لیونی دی وما هو الا ذکر العالمین او نه دی دا قرآن مگر نصیحت د ټولو جهانونو دپاره. نو لحاظ هغه په دې سیس کې ناکامیابه شو او مفسرین حضرات فرمایي چې په چا باندې نظر لګېدلی وي نو دا آیات دی پې ووایي سو پیری کنه و درې پیری یا و پیری نو انشاءالله دی به چې کوم دی نو الله پاک به د نه دا نظر کوز کی. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ استاسو دا ناسته دی خدای پاک په خپل درګاه قبول منظوره کړي او زمونږ د مغفرت سبب دی وګرځي او زمونږ د دواړو جانو د خوشحالۍ سبب دی وګرځي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.